په سند کې یو علاقه دی هغې نوم دی ټټه. هکې ځوان هلک وفات شو. خلکو غسل ویر کو. کله چې د هغې جنازه د کور نه راویستله د مقبرې په طرف یې روانه که وایي د کلي ټول سپي پسې راووتل او شاته جنازې پسې غاپي د سپي. خلکو کوشش وکړو چې موږ د سپي واپس کړو خو سپي واپس کېدل نه تر دې پورې چې د سپي جنازې سره قبرستان ته راورسېدل. بیا خلکو کوشش وکړو چې سپي موږ د قبرستان نه واپس کړو ویشړو خو سپي واپس کېدل نه. وایي د مقبرې په یو طرف کې ودرېدل. خلکو هغه مړی دفن کو چې کله د خلک د مقبرې نه واپس روان شو کورو طرف ته وایي سپي راغلل د قبر خوا کې ودرېدل او قبر ته غاپي. خلک ډېر حیرانه شول څه وجه دی چې کله موږ د جنازه د کور نه راویستله د سپي راووتل او جنازې پسې شا طرف نه غاپېدل او بیا چې موږ مړه قبرستان ته راورسولو د قبرستان ته راغی اوس چې موږ مړه دفن کو دا قبر ته راورسېدل دغه سپي او د قبر ته غاپي. وایي هغه خلک د علاقې یو لوی عالم سره لاړل هغه ته ټوله د واقعه بیان کړه. وایي هغه مولانا صاحب سره د کسانو مقبرې ته راغی او ویل چې په دې کې څه عبرت شته دی موږ ستاسو دپاره. وایي د قبر کولاو وایي چې کله یې قبر کولاو کو هغه ځوان نه خنزیر جوړ شو انسان نه و پاتې او په غاړه کې پټه وه. د حیوانانو ته خلک پټې اچوي. وایي فوراً یې هغه قبر باند. وایي مولانا صاحب وفرمیل چې دا سپي جنازې پسې غپېدل یا چې د مړی تاسو دفن کو او د قبر ته د سپي غپېدل هغو ته پته وه چې دا انسان نه دی دلته یې خنزیر ښخ کړی دی. وایي خلک سره د مولانا صاحب د مړي کور ته لاړل چې پوښتنې وکړم چې دوی څه داسې بد عمل و چې الله پاک دینه په قبر کې خنزیر جوړ کړی دی. وایي کور والا ورته وویل چې دوی به مونځ نه کول الله رب العزت ته سجده نه لګول.